شاسواره کم از کم د پښتنو نه خفه وي، تبلیغ کې لاړې د تبلیغیانو نه خفه یې. ښځه خو به دې پیډ ته نه راایستې که نه، د دې نه مخکې خو دې ځان له ګډا کوله په سټیج په ګډې دې بیا لاړې تبلیغ ته لاړې، خو چا ته تا پته نه وه چې ستا واده کړی دی او که نه دی، ستا تورسرې سپینه ده او که توره ده، خو تا هغه تورسرې د تبلیغ نه وروسته ګډا ته راویسته. ته د پښتنو نه خفه یې، ګیله دې کېږي، نو د الله نه خو دې ګیله نه کېږي که نه. تا د پښتنو په تبلیغ کې پیسې تبلیغیانو در نه کړي، نه تبلیغ دې لپاره نه دی چې ته تبلیغ ته لاړې نو تا له به پښتانه پیسې درکوي، تبلیغیان به پیسې درکوي او ته به مالداره کېږي. خو دا دې لپاره دی چې ته دین زده کړې، اسلام باندې ځان پوهه کړې او د زندګۍ په اصولو ځان پوهه کړې. د دې دا مطلب خو نه دی چې تا سره خلکو مرسته ونه کړه، تا ته پیسې نه راتلې نو ته وایې چې په تبلیغ کې خو څه نشته، دې کې خو پیسه نشته. که په تبلیغ کې پیسه وی دا غریبانان به ټول مالداره وی، خو تبلیغ یو غني کار دی، دین یو داسې غنیمت دی چې دې کې به ستا زړه خوشحالي، ستا به په حیا عزت کې الله به تا چاته محتاجوي نه. افسوس سره چې دغه پیسو په لالچ کې ته راووتې، د هغې نه وروسته تا خپله ښځه سټیج ته راووته، دا ستا د تباهۍ منظر دی، دا ستا د تباهۍ، دا ستا مستقبل تباه کېږي. تا له شرم پکار دی، کم از کم تبلیغ دې پرېښودو، خو څه نه څه ګډا ډانس هغه ستا خپل یو کار و، کم از کم دا ښځه رایستو، یوه پښتنه ښځه رایستو چې ټول عمر یې ستا سره په کور کې حیا عزت کې تېر کړی دی. تا د دې ضد راویسته چې زما سره چا مدد ونه کړو، ما له څوک پیسې نه راکوي. دا ضد خو ستا د پښتنو سره دی، دا ضد خو ستا د تبلیغیانو سره کېدی شي، خو دا ضد ستا د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه شي کېدی چې تا خپله ښځه نن په سټیج راوباسي او نن دې ورته یو ماسک اچولی دی، خو 2-3 میاشتې بعد به د دې دا ماسک هم نه وي. نن یې سترګې او پوزه لږه خالي ده، خو بیا دا 2-3 انچې ځای چې د زنې پورې پټ دی که نه، دا به هم دې لرې کړي. بیا یو څو میاشتې بعد به د دې دا لوپټم لرې شي، ځکه چې سټیج ته راتلل ګران دي، په سټیج باندې ودرېدل ګران دي، د کیمرې مخې ته ګډېدل ګران دي، بیا دوپټه او پڼونې او ماسک دا پکې څه شی دی، دا خو بیا پښتانه نه کوي، او چې کله کوي بیا ډېر په اسانۍ باندې ګزاري. خو دا هم ویل غواړم چې د ډمانو ملګري ډمان هم وي. ما جهانګیر خان پسې یوه ویډیو کړې وه، د ډم ملګری ډم هم هغه بیا بیټ کمنټس هم کوي، هغه ما ته خبرې هم کوي، خو نه دا زموږ حق جوړېږي. څنګه چې د ډمانو ملګري ډمان شته، نو داسې د پازیټیو او د اصلاحي خبرو ملګري هم شته. زما سره به خلک په دې کې ولاړ هم وي او ولاړ هم دي. نو زه راته وایم د داسې خلکو مخنیوی وکئ. ملګرو یو وخت داسې و چې ښځو به د ټوپۍ بورقې په سر اولې، او دا ډېر د عزت او د حیا علامت و. په دې کې به ښځه ډېره په پرده کې په لار کې روانه وه. خو کله چې دنیا ایډوانس شوه او هر یو څیز مخ په وړاندې په ترقۍ روان شو، نو بورقې هم د ځان سره دا فیصله وکړه چې زه به په دې زوړ دور کې نه پاتې کېږم، زه به هم د دې نوي دنیا سره مخ په وړاندې ځم. او دغه د ټوپۍ دا بورقه بیا په پیشني بورقو کې بدله شوه، او دغه پیشني بورقې به بیا ورځ ته ورځه تنګېدې، مطلب ټایټ کېدې به، او د جسم سره دومره فکس شوې ده چې یو وخت داسې رالو چې بورقې ته پخپله د بورقې ضرورت پیښ شو. اوس ملګرو دغې پیشني بورقو د ښځو د پیشن په دې مارکیټ کې دومره وخت تېر نه کو، ځکه چې د ښځو دا پیشن خو ډېر زر بدلیږي. ښځو دغه پیشني بورقې یو سایډ ته کېښودې او په مارکیټ کې صادر متعارف کو، کومې ته چې موږ پړونې وایو، او ښځې به بیا اسپتالونو ته، بازارونو ته او غم خادیله چې برشا کرتلې نو په دغه صادر کې بتلې. خو ملګرو دغه صادر به ورځ ته ورځه ورکوټې کېدو، او اخر دا چې دغه صادر په لوپټه کې بدل شو. اوس کمیس پرتوګ او لوپټه دا یو عام لباس جوړ شو، ښځې به په بازارونو کې هم په دغه عام لباس کې ګرځېدې. خو ملګرو دغه لوپټه هم ساده پورې ټیک وه، خو داسې وخت رالو چې دغه لوپټه د ښځو د سر نه چوته شوه او دا د ښځو غاړې له راغله، او څه موده پس د ښځو د غاړې نه هم دغه لوپټه غایب شوه. اوس ملګرو خبره یوازې د بورقې صادر یا د لوپټې نه وه. که تاسو د ښځو د پرتوګ ته خیال وکئ نو دا په څه وخت کې په ټروزر کې بدل شو، او دغه ټروزر بیا په سکین ټایټ پاجامه کې تبدیل شو، او دغه سکین ټایټ پاجامې اوس ورځ ته ورځه مخ په بره زور کوي، مطلب پنډو ته راورسېدې. او که تاسو کمیس ته خیال وکئ نو په کمیس کې دواړو طرفونو ته غاړي، مخې ته هم وي او شاته هم وي، او دغه دواړه غاړي ورځ ته ورځه مخ په ښکته زور کوي. او دغه شان ملګرو د ښځو دا پیشن او دا لباس ډېر په تیزۍ سره بې لباسۍ طرف ته روان دی. اوس ملګرو تاسو ټول به دا سوچ کوئ چې د دې هر څه قصوروار څوک دی، خو دا یو تریخ حقیقت دی چې د دې هر څه قصوروار مونږ پخپله یو. او هغه داسې چې کله یو بچی د مور په غېږ کې ناسي او یا د پلار په څنګ کې ناسي، نو دی خپل مور و پلار ته ګوري، د هغوی نه د ژوند تېرولو طور طریقې زده کوي، او د هغوی په نقش قدم رواني، او د هغوی له تربیت زده کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې نن سبا د مور و پلار سره د خپل بچي دپاره وخت نشته، نو هغوی په خپلو کورونو کې د 32 انچ نه واله او د 42 انچه پورې سکرینونه لګولي دي، او په دغه سکرینونو باندې دغه ماشومان ټوله ورځ د انډیا ډرامې ګوري، او په دغه انډیا په دې ډرامو کې هندوان ټوله ورځ خپل کلچر متعارف کوي. نو دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ ماشومان او زموږ د کورونو جینکۍ دغه د انډیا دا ډرامې ګوري، نو خامخا به د هغوی دا کلچر پالو کوي. او که دا سکرینونه او ټي ویګان د چا کره نشته نو دا ټچ موبایل خو په هر کور کې پرتې دي،
دغه خپلو ماشومانو له ورکړي او هغه پې اخته کړي او ځان یې خلاص کړي او دغه ماشومان ټوله ورځ د دغه یهودیانو د هندوانو دا کلچر په دې موبایل کې ګوري ملګرو دا ډیره د غور او د فکر خبره ده چې زموږ دا نوی نسل او زموږ دا معاشره اخر کم طرف ته روانه ده موږ له پکار دي چې په دې خبرو نظرثاني وکړو او خپل راتلونکی نسل د دغې فحاشۍ او بې حیایۍ نه بچ کړو ملګرو که دا پیغام مو خوښ شوی نو شیر یې کړئ